علیکم. لاست پارت زما په حساب سره د ریسرچ پروپوزل هغه آوټلاین او ټایم ټیبل یو امپورټنٹ سیز چې هغه کم تھیوریټیکل فریم ورک دی او یا کانسپچوال فریم ورک دی عموما په لوور لیول باندې د سټوډنټانو نه دا نه ایکسپیکټ کیږي چې په هغې باندې په د هغوی ماسټري ځکه چې هغه یو ډیر ایډوانس لیول دغه نو آی هوپ چې هغه چونکې ما کور نه کو خو زه اراده لرم چې په هغې باندې به زه تاسو له یو بیل سیشن کې په هغې زه ډسکشن کوم. عموما چې مونږ ریسرچ پروپوزل ټول پارټس کور کو نو په آخره کې مونږ عموما د دې کنکلوډینګ پارټ چې نو هغه د آوټلاین او ټایم ټیبل نو په دې باندې در سره لږه خبره کوم چې د آوټلاین او د ټایم ټیبل نه زمونږ څه مطلب دی. دا د یو ښه ریسرچ پروپوزل نه ښیي چې دی به په اینډ کې به مونږ ته چپټر آوټلاین معلومیږي او د دې ټایم ټیبل. نو څنګه چې د دې د نوم نه ظاهریږي نو چپټر آوټلاین او د ټایم ټیبل نه مقصد دا دی چې دا چپټر دا تھیسیس چې کله ته ریسرچ سټډي وکړي یا دا ته کې نو ستا په ذهن کې اراده څنګه ده دا به ته څنګه ارګنایز کې ځکه چې ایټ د اینډ اف د ډے خو تا چې څه وکړه یا څه چې د څومره ایفرټ دې وکړو د دې خو به ریډر ته یا دنیا ته پته ستا د ریپورټ نه لګي چې کوم ته مونږ تھیسیس وایو یا ورته ډیزرټیشن وایو نو دا به ته په کومه طریقه ارګنایز کې. نو دا آوټلاینز چې دي نو دا براډلی سپیکینګ لاولنې چپټر خلک وایي چې زما به انټروډکشني په دویم چپټر کې به زه د ریلیونټ لیټریچر ریویو کوم په تھرډ کې به زه خپل میتھډالوجي ایکسپلین کوم چې زما میتھډالوجي څه دي زما میتھډز څه دي ما ډیټا ټولز کم ډیزاین کړي دي او په کم طریقه باندې به زه خپل ډیټا کلیکټ کوم او بیا په چپټر 4 کې یا یو چپټر یا دوه یا درې ډیپینډینګ اپون د نیچر اف یور سټډي به زه د دې خپل ډیټا انالیسیس کوم او زما به بیا لاست چپټر چې دی نو هغه به سمري اینډ کنکلوژن دې ته چپټر آوټلاین وایي. اوس په دې کې چې کوم ماته یو خبره اهم ښکاري هغه دا ده چې که فرض که تاسو دا خبرې واورئ او د دې نه بعد ستاسو د مختلف تیسیس سره واسطه راشي نو کیدای شي دا آوټلاین هغه شان نه وي کوم چې ما بیان کو نو زه بیا تاسو ته دا خبره کوم چې موږ په دې څومره سیریز کې د پروپوزل په حواله سره خبره کوو نو دا زمونږ په انډرسټینډینګ باندې لکه زه چې په کومه طریقه باندې ماته مناسب ښکاري او زه تاسو ته وایم خو زما د خبرې چې دي یا دا زه چې په کومه طریقه دا آوټلاین تاسو ته پریزنټ کوم دا فاینل نه دی. ډیر داسې تیسیس به تاسو ته وي چې په هغې کې لیټریچر ریویو انډیپینډنټ چپټر نه وي په هغې کې اپروچ دا وي چې په هغې کې ریویو په ټاپک بیسډ او اوکیژن بیسډ شوي نو په لاولني چپټر کې هم ریویو ایلیمنټ وي په میتھډالوجي کې هم د ریویو ایلیمنټ وي ایون په انالیسیس کې هم د ریویو ایلیمنټ وي. نو دا ضروري نه ده چې یاره په هر تیسیس کې به خامخا دا ډیویژن وي هغه ډیپینډ کوي په ټاپک باندې د ریسرچر په سټایل باندې د هغه په اپروچ باندې چې په کومه طریقه باندې د خپل تیسیس ارګنایز کوي. خو ما چې تاسو ته کوم آوټلاین وي نو دا عام طور زمونږ په سوسایټي کې یا عام طور په اکیډمیک انسټیټیوشنز کې دا آوټلاین فالو کیږي. ټایم ټیبل نه زمونږ مقصد دا چې یاره دا یو داسې کار نه دی دا تیسیزو چې یو سړی وایي چې یاره زه ریسرچ کوم نو دې ته به زه یو هفته به غمخادي پرېږدم زه به دا ریسرچ وکړم یا به یوه میاشت پرې واړوم داسې پاسیبل نه ده. دا یو سټیپ وایز پروسس دی لکه ته به لاول ټاپک سلیکټ کې بیا به د هغې نه بعد په هغې باندې میټیریل راجمع کې بیا به د هغې ریډینګ کې بیا به ته د هغې نه یو پروپوزل ډیولپ کې نو دا دې سټیج کې ته بل څه نشې کولی بیا به ته د هغې نه بعد خپل
یو د ریویو پروسس کمپلیټ کې، بیا به ته میتھډالوجي ډیټرمن کې، بیا به د هغې نه بعد ډیټا کلیکشن کې، بیا به د هغې نه بعد انالیسس کې، او د هغې نه بعد به چې دی نو ته یو کنکلوژن ته رسې او ایٹ د اینډ اف د ډے او بیا ته را تیسیس لیکې. نو دا ریپورټ رایټینګ په خپله باندې یو کار دی. نو د دې مطلب دا شو چې دا یو سټیپ بای سټیپ پلان دی. داسې نه دی چې یو سړی نن کینی او هفته بعد یا میاشت بعد به دا هر څه پوره کړي. دی به په یو ټایم کې لایبرري ته ځي، یا به دی فیلډ ته ځي، یا به دی ډپارټمنټ ته ځي، یا به دی خپل اداره کې وخت تېروي. د هغې نه بعد چې دی نو دا مختلف سټیجونه. نو د ټایم ټیبل نه مقصد دا دی چې پکار ده چې ته ځان ته یوه خاکه جوړه کړي. تا خو پروپوزل ډیولپ کو، هغه ټاپک ته آیډنټیفای کو، پرابلم سټیټمنټ دی وي، خپل آبجیکټیوز، ریسرچ کوېسچنز او میتھډالوجي هر څه تاسو د هغې ډسکرپشن تا وکړو په خپل پروپوزل کې. اوس پکار دا ده چې ستا سره یو رف سکیچ هم وي چې یاره زه به دا کار څنګه کوم. لکه مثال کې طور پر زه به تاسو ته ووایم چې یو کس دی او هغه په هیملیټ باندې سټډي کوي. د هیملیټ یو ټاپک دی، یو تیم دی، په هغې باندې هغه ریسرچ کوي. نو پکار ده چې دی دا ووایي چې یاره زما دا تیسیس لیټ سپوز دا 6 میاشتو کې به زه پوره کوم. نو چې په 6 میاشتو کې دی اندازه ولګوي، نو په دې کې فرض کا په 15 ورځو کې یا په یو میاشت کې دی وایي چې زه به خپل پروپوزل فاینل کوم. چې کله هغه ایکسپټ شي او زما سپروایزر زما سره اګري شي، نو بیا به په نیکسټ منث کې زه په هغې باندې فار ایگزامپل خپل ریویو پروسس پوره کوم. بیا به په نیکسټ 15 ډیز کې زه خپل میتھډالوجي فاینل کوم. بیا به نیکسټ 1 منث کې لکه زه په ریډینګ میټیریل چې کوم ماته د هیملیټ چې کوم تیم ما د کړی د هغې انالیسس به کوم. زه به خپل ډیټا کلیکټ کوم او بیا به د هغې انالیسس کوم. او میبي چې په 4مه 5مه میاشت کې به بیا زه د خپل تیسیس چې دې له به زه د ریپورټ شکل ورکوم. نو دا زما په خیال باندې د یو ښه ریسرچر نښه ده چې هغه ځان ته داسې یو رف آیډیا جوړه کړي. نو دا سمال ګولز او سمال ټارګیټ سي او د دې ډېر پازیټیو امپیکټ وي. لکه فار ایگزامپل تا د ریسرچ پروپوزل دپاره 20 ورځې آیډنټیفای کړي چې په 20 کې به زه کومه، نو تا ته اندازه مي چې ستا پروګرس څه دی. خو که فرض که تا ته دا پته نه وي او ته په پروپوزل ډیولپ کولو کې ته 2 میاشتې واړې، نو ستا باندې ټایم شارټ شو، اخوا به بیا ته یا مطلب دا دی چې د خپل سټډي سره به په صحیح طریقه باندې انصاف نشي کولی. او هغه انصاف په دې وجه نشي کولی چې کله تا پروپوزل ډیولپ کو، نو تا خپل ټایم ټیبل ځان ته نو آیډنټیفای کړی چې یاره زه به دا کار په کومه طریقه کوم. ځکه چې زمونږ په لایف کې خو چې کله مونږ ریسرچ کوو، نو زمونږ نور هم اکټیویټیز وي، نور اکیډمیک ریکوایرمنټس وي، د څه خلکو ورسره پیرلل نور پیپري ایگزامز رواني، سیمسټري پکې. نو دا ټولې خبرې به ته په خاطر کې راولې او په هغه حساب باندې به ته کوشش کوې چې ځان له یو پلان ډیولپ کړي او د هغه پلان په بیسس باندې ته خپل پروپوزل چې دی فاینل کړي. نو آن اینڈ آف په ته د خپل پروپوزل دا ټایم ټیبل چیک کې او د هغې سره به خپل پروګرس چیک کې، نو ته به انکریجډ هم فیل کې، تا ته به سینس اف اچیومنټ هم کېږي. او که ان کیس ته سلو یي، نو تا ته به دا احساس هم کېږي چې لکه یو آر رننګ آوټ اف ټایم، او لہٰذا تا ته خپل محنت تیزول پکار دي. نو په آخره کې پکار دا چې تاسو آوټلاین او ټایم ټیبل جوړ کړئ. اوس دا د دې ځای پورې مونږ په ریسرچ پروپوزل باندې خبره وکړه، او نیکسټ ټایم چې انشاءالله کله مونږ په بل سیشن کې میلاویږو، نو زه به په انډیویژولي کوشش کوم چې تاسو ته د تیسیس چې مختلف کم چیپټرز دي یا په کومه طریقه مونږ خپل تیسیس ارګنایز کولی شو، او په کم چیپټر کې کم څیزونه لیکل پکار دي، رایټ فرام د ویری بیګیننګ ټل د کنکلوژن یا د سمری اف یور تیسیس. په هغې باندې به مونږ انشاءالله ډسکشن کوو. نو انتظار کوئ. او که د پروپوزل په حواله سره د چا په ذهن کې هر قسمه څه داسې څه سوالي چا پاتې شوی، نو ډېره مهرباني به که تاسو فرض که هغه په کمنټس کې آیډنټیفای کړئ. د الله په امان، خپل خیال ساتئ.